ګرانو خوږو کتونکو اورېدونکو وحید خان تاجک یم زما سره ایم پی ای عبیدالرحمن صاحب چې د ډډک چیرمین جوړ شو هغوی را سره دي. ډېره مننه چې وخت مو راکړی، مبارکي م درته وایو. مهرباني جي، ډېره زیاته شکریه ستاسو. ذمه دارۍ مو نور هم ډېرې زیاتې شوې. د جندول خلک چې دي نو هغه خو یو نور هم په تمه شو چې وایي دا خو اوس چې دی نو غټه عهدې ترلاسه کړله. نو یاره خامخا د جندول خلک د تېر 10-12 کالو نه داسې پاتې شوي دي چې اوس هغو که داسې ذمهدارۍ نه سیوا شو نو هغه خلک نور هم خوشحالېږي چې زه زموږ یې سبب که اوس راته ښکاري نور هم سیوا کېږي او موږ ته به د علاقې ته خیر لږ ډېر راځي. نو د هغې خوشحالي هم چې ده نو هغه په حق بجانب ده. مبارک ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. داسې ستونزې دي چې هغه کیدای شي ستاسو په نظر کې وي خو زه بیا هم غواړم چې تاسو ورته توجه راوګورئ. یو ټول جندول کې ریسکیو سټیشن نشته. ریسکیو اوس هم چې جندول کې چېرته اور ولګېږي نو تیمرګرې نه ریسکیو ګاډی روانېږي چې هغه ته رسي نو خلکو خپله اور وژلی وي. دا اوس تاسو زما خیال دی د یو ټلیفون کار دی. نه هغې لپاره خو تېر ځل که زموږ ایم پی ای نه مو نو هغه د ریسکیو 112 لپاره د سټیشن لپاره باقاعده ورک شوی دی او انشاءالله کم لږ ډېر کار پاتې دی هغه به اوس موږ په هغه باندې کار وکړو او مونډه کې باقاعده سټیشن انشاءالله هغه لپاره سیټینګ وشي او ډېر زر ده چې په جندول کې به باقاعده دلته کار شروع کړي. موږ چې کومې خبرې کوو یا میډیا ته کوو یا تقریرونو کوو نو خبرې هغه کوو چې کم کېدو والی. نو ستاسو د دې چینل په ترو باندې دا خبره موږ نن کوو چې انشاءالله مونډه ته به سټیشن د 112 ډېر زر چې دی هغه راشي او کار به شروع کړي. یو بل زیاتې ریسکیو 11-22 کړی دی په خصوصي توګه د جندول سره چې کوم ښه امبولینس یې وي هغه یې راوستلي تیمرګرې ته. ثمرباغ هسپتال کې یو داسې کټاره امبولینس ولاړ دی چې کله مریض پکې ورخېږي نو اول پسې دیکه وایي سټارټه یې په دیکه او بیا روانېږي. دغه رنګ د مایارو د هسپتال امبولینس یې شو دا مونډه خو جو ستاسو په خپله یې نه ورځئ پسې. هغلته هسپتالونو کې دا قسمه مسلې دي نو که دا امبولینس ریپلیس شي څو پورې چې ریسکیو سټیشن نه راغلی ځکه ریسکیو سټیشن خو به وخت اخلي خو امبولینس خو بیخي اوس هم ضرورت دی. نه دا خبره خو غلطه ده چې امبولینس یې کټاره دي او هلته بیکاره ورکړي تیمرګره کې ښې ورکړي. د ریسکیو 112 خپلې امبولینسي دي او هغه ټوټل تقریبا یو شان دي. کوم امبولینس چې په ثمرباغ کې دی هغه په معیارو کې هم دی هغه په مونډه کې هم دی سیم هغه شان. نو خیر ځینو ځایونو کې داسې دي چې هغه خپل ګاډي هغې ورته کنورټ کړي دي او بیا کوم ځای کې چې څونه هغوی ته فکار و هغوی د دغه مطابق کار کړی دی. خو بهرحال موږ وایو چې سټیشن دلته راشي نو دې سره به ډېرې مسلې حل شي. د امبولینس ایشو به حل شي. باقي نور څومره ایمرجنسي مسلې چې جوړېږي دا ټولې به انشاءالله حل شي. خو دا صرف د جندول مسله نه ده کومه چې تاسو دا اوورال زموږ د ډسټرکټ مسله ده. خو به هغه ځای جوړو چې کوم ځای باندې ډېر اور بلېږي. نه نو ما تاسو ته وویل چې جندول کې به موږ ته چیلنجونه ډېر زیات سیوا دي. ګوره تاسو 12 کالو ډیټه د جندول راواخلئ نو په جندول کې په تېر 10-12 کال کې یو روډ نه جوړ شوی دی. ایم پی ایس خبره کوم زه هغوی ته هم ګناه نه کوم هغه پوزیشن خلکو هغوی ته په فنډونه ومیلاو شي په چا تنقید موږ نه کوو ټول زموږ وروڼه یو د دې علاقې خلک یو خو پارټۍ نه بدل دي نو برسرقدار پارټۍ څوک نه و د هغې د وجې نه یو ډسپنسري به 10-12 کاله کې نه جوړه شوې یو پرایمري سکول نه دی جوړ شوی. د دنیا چې څونه د اوبو سکیمونه دي یو نوی نه دی شوی. ټوله قصه په شان زړه پرته ده. د نورو په نسبت موږ ته چیلنجونه هم سیوا دي موږ ته مسایل هم سیوا دي او موږ ته د نورو په نسبت کار کول هم چې دي نو توقعات هم سیوا دي او موږ له به سپیډ د نورو نه چې دی نو دا تیزولي انشاءالله او ډېر په تیزۍ به موږ له کار کولي څه نه څه به بیا ډیلی ورکړو کنې بیا مشکلات ډېر زیات دي. وخت په وخت تاسو هسپتالونو ویزټ کوئ هم خو اوس هم هسپتالونو کې ایشوز دي ډاکټرانو ډیوټۍ مسله حل نه شوه دوايانې نشته هسپتالونو کې. یاره ځینې ایشوز داسې چې هغه د ګورمنټ لکه زه نن مونډا هسپتال ویزټ ما کړی نو هلته تقریبا 100+ امپلایډ دي. په هغه کې د دنیا ډاکټران دي په هغه کې کلاس 4 دي په هغه کې ټیکنیشین دي. اوس مسله هلته د څه شي د ډیوټیانو نه ورانده ده ډیوټي نه کوي د مینجمنټ نه ورانده ده. اوس دې نه خو ورانده نه چې یاره دلته چې دی بیډ نشته دی یا دلته چې دی روم نه دی اویلیبل چاته وارډ نشته دی یا د دې نه خو مثلا نه دا د ګورمنټ کار دی هغوی له بلډینګ ورکړی دی ډاکټران شته دی اوس ډیوټي چې نه کوي د مینجمنټ کار دی. د بدقسمتۍ نه زموږ ضلع کې چې هیلث سایډ کې باوجود د دې چې دلته ډېر نامه ګرامي زموږ خلک پاتې شوی په هیلث کې په زیره بهتري دلته هیلث ډپارټمنټ تباه کړی دی. دلته زموږ په ضلع کې په هیلث کې ډېر زیات مافیاز دي او هغه مافیاز صرف زموږ ضلع نه و کنټرول کړی بلکې ټوله صوبې ته هغه خپلې هغه پنجې چې وې نه هغه خورې کړې وې.
هغه موږ کوشش وکړو زمونږ امتیازو پاکې منډه تړلی وواله او هغه بلا نه چې دی نو هغې نه کوېسچن ته راتلله ما هغه چې بلا نه راځي لم خلاصه لرې کړه کړه نو بیا ولې نظام نه سمیږي نو داسې ده د هغه جراثیم خو به یي که نه د هغه داسې ده چې اوس بقایت به شته. مالي بقایت شته دی د هغه به خامخا ختمېدو کې ټیم لګي اوس هم چې کم ځایونو کې هسپتالونو کې مسله ده ما یې هغه ټوټل کم اندازې چې ولګوله نو ټول د هغو باقیات دي د هغو د باقیاتو د وجې نه مسله ده کوم ځای کې چې د هغه باقیات نشته هغه ځای کې به تاسو ګورئ ډېر زبردست سیستم روان دی ډېر بهترین سیستم دی څنګه دا چې کور ته په روډ باندې ځای دا مین روډ چې دی او دا کډې پکې جوړې شوي دي سړی وایي چې شولې ولا راوړم پکې نه لیکم نو افسوس ته پکې کېږي کوم د خزانې نه منډه والا کې یاد نه خو سمه موټروې ده که نو هغه خو مو خیر نه د مونډه ډبره چې ښه خبره چې کوم دی نو هغه خو موږ مخکې مابوز پوسټ کړی موږ کې باخره سی ایم صاحب سره په دې کې میټینګ شوی هغه ډېر کم اماونټ د منډار فمد کې دې لپاره کړی پای کې نه کېدو نو پای کې موږ باخره ډایرکټ راغستې را خو چونکې اوس تاسو ته پته را شکیل صاحب والا او هغه والا معامله رالاله ته پکې هغه منسټر نه لاړ نو دوباره بل منسټر راغلی نه دی ډایرکټ بالکل تیاره ده نو انشاءالله دغه روډ به هم کېږي اول خو کوشش زموږ دا دی چې دوی چونکې دا د پی کې اچ منصوبه ده په کار داره دا د پی کې اچ هغه جوړېږي چې دوی په خپله وکړي که انکیس هغه طرف ته موږ نه سپورټ میلاو نه شو هغوی نه کوله بیا به ته مجبوره موږ د خپلې ډیفۍ نه پیسې ورکوو او که په هغې 15 کروڑ لګي 20 کروڑ لګي هر څومره چې انشاءالله بیا به دا منصوبه چې ده سر ته رسو یوه خبره کوو چې الله دې کې 15 کاله دا ګورنمنټ واړی انشاءالله اړه او چې 15 کاله واوړي نو دا د سره نه شک نشته دی پاکستان کې د حکومتونو هغه خبره کوم مخکې والی تاریخ داسې دی نور چې دی 15 کاله پس پرته انشاءالله موږ ووایو دعوې نه کوو غټې خبرې نه کوو چې په جندول کې که زموږ کار چا کله بیا موږ الیکشن ته نه ودرېږو په ریکارډ راځي په ریکارډ باندې ځان سره ریکارډ کوي او بیا 15 کاله پس دا چیلنج 15 کاله پس د تورم لکه هغه نو ټول شمارو ام ام ای دور دغه 2-3 پولونه او د قسم هر څه پکې شمارو او ټول ته پکې ریکارډ سره وایي صحیح وزیر اعلی صاحب شپږ سوه یو منصوبې مکمل لوستې دي په هغې کې 293 منصوبو لپاره مکمل قصې ختمه کړې چې بس دا مه جوړوئ دیر یونیورسټي پکې هم یادېږي چې د اډو ضرورت نه و دی چې دنه منظوره کړې وه داسې دې کې تقریبا څه د نیمو نه زیاتې منصوبې ملکن ډویژن کې دي په د ملکن ډویژن ام پی ګان صاحبان غلي دي هېڅ قسمه د دې سیمې لپاره اواز نه اوچتی داسې ده چې چا یې بیکګراونډ نه دی کتلی دا منصوبې ولې ختمې شوې او د دې وجوهات څه دي چې سویک منصوبې ختمې کړې دا کم منصوبې چونکې وزیر اعلی زموږ د ملکن ریجن نه نو چې هغه چېرته تله جوګړه یې ورکړی به یې دلته مې د یونیورسټي وکړه دلته مې دله میډیکل کالج وکړو دلته مې دله پلانکې شیز وکړو دا وکړه دنیا یو هر ځای کې به یې ګړز ګلوز راغستی اوس د هغوی کېناستل اسټیمیټ ولګوه چې به دا کارونه به څونه وخت کې کمپلیټ کېږي نو هغه تقریبا 73 کال کې به دا منصوبې سر ته رسېدی دوی چې سویک منصوبې ډراپ کړي چې سویک منصوبو نه پس به دا منصوبې 17 کالو کې سر ته رسي خو د نه کولو مطلب دا چې سویک منصوبې ډراپ کړي هغه نه کولو والا پیسې وې کومې چې ډراپ شوې پیسې نه وې حکومت به آلرډي تا ته موجوده حالاتو پته رپېنان چې ډېر غټ ایشوز دي نو حکومت چې څم کړي لکه اوس مردان د یونیورسټۍ د ځمکې والا لانجه راله نو په هغې کې دوی ځمکه اخیستې ده په 2800 ده که په 2800 روپۍ باندې پوټ اخیستی دی دوی اوس ځمکه چې کومه ده هغه 1.5 لاک روپۍ دغه وویل سپریم کورټ وایي تاسو 1.5 لاک روپۍ مرله ورکړي دوی له 1.5 لاک مرلې په حساب باندې 31 ارب روپۍ په صوبایي حکومت باندې بوج راځي چې دا به تاسو جمع کوئ 31 ارب روپۍ صوبایي حکومت د کوم ځای نه ورکړي الریډي په تاوان کې روان الریډي تاسو ته ښه پته ده چې قصه ډېره دغه د خساره ده مسایل ډېر زیات دي او ضرورت شته دی نه په سوونو په زرګاو کینال او مرلې تا نیولي د هغې هېڅ ضرورت نشته د هغې نه علاوه هم ستا سره په سوونو کینال نور هم ایکسټرا پاتې کېږي نو د بر نه هغه د ځمکو نو اوس دغه خلک دا منصوبې ټارګېټ کوي نو څوک د دې اصل حقایقو نه خبر نه دي خلک پې صرف خپل سیاست چمکاوي دا د سیاست خبرې نه دي ځینې خبرې د سیاست دي ځینې د سیاست نه دیر یونیورسټي چې ده دا بالکل نه ډراپ شوې څوک هم چې وایي دا ډراپ شوې دا خبره غلطه ده انشاءالله دیر یونیورسټي به جوړېږي دې کې شک نشته چې دې کال دې لپاره څه فنډ به نه وي مختص شوی
چې دغه نه دي شوي خو بال دا دونه غټه منصوبه نه ده چې د 1000 روپۍ دا ټوټل 97 کروڑ روپو پراجیکټ دی او د وخت سره که دا دغه کېږي نو بیا کېدای شي لږ پیسې واشي خو بهرحال انشاءالله د یونیورسټي به سر ته رسي او خامخا به جوړېږي. په جندول کې چې بجلي لاړه شي نو خلک بیا خامخا زما خیال دی چې تاسو ته به کالونه کوي چې MP صاحب دا بجلي را پرېږده نو کله به ولې دا بجلي ورکوئ؟ یاره داسې کار دی چې کلونه خو دی د 6 غنټو د بجلي دونه بیلونه راځي چې هغه خلک نشي برداشت کولی نو 24 غنټې دی ورته بجلي کلر او دا خلک ورته سره بیلونه بیا جمع کوي نه. اصل کې مسله دا ده په جندول کې موږ د وابډا والا دفاع نه کوو د وابډا سره زموږ په مخه لانجه په دې کیسو باندې لاسز ډېر زیات سوي دي زموږ 15 پیډري دي 56 کروڑ بقایا ده هغه تقریبا 71 کروڑ روپو ته رسیدلي دي زیات شوي دي هر فیډر چې دی ډیلی 5 लाख روپۍ په لاس کې دی اوس ته راته ووایه چې دکاندار دی هغه ته د سودا وړې روپۍ نه ورکوې سودا ته وړې روپۍ اخر به غریب څه کوي دکان به بندوي که نه سودا به نه درکوي دکان به بندوي نو هغه هم دغه سودا په موږ بند دی کې بجلي نه راکوي یعنې د جندولیانو سره یوازې څه دښمني ده زمونږ په دې دیرې کې چې څونه لوډ شیډینګ په جندول کې دی دونه په بل ځای کې نشته زمونږ سره چا څه ذاتیات نشته زمونږ سره وابډا والا پرسنې څه اختلاف نشته خو مین مسله دا ده چې زمونږ خلکو ته موږ بار دا ریکویسټ کړی و چې بھائی تاسو خپل بیلونه په وخت جمع کوئ اوس دا 8000 کسانو پسې 61 کروڑ روپۍ دي 8000 کورونه دي نو دا خو په کار دا چې دا خلک مجبوره کړي چې بھائی تاسو خپلې پیسې جمع کوئ ښه د هغې نه علاوه تقریبا نن ما سره 10-12 کسانو رابطې وکړې یاره زموږ نه میټرې به وړي یا یې موږ جرمانه کړي ولې یاره داسې کونډه داسې د هلکانو که نه داسې بیا ول هغه هیلې بهانې ګوري نو موږ زموږ خپله طریقه کار داسې دی چې موږ کوم څه چې د بجلۍ په مد کې پیس کوو دا زما په خیال چې د خپل لاسونه دي په دې کې موږ څوک ټارګېټ کولی نه شو یا حکومت منګوتې وجوتولی نه شو وابډای نه شو په کار دا چې موږ په خپله مسله دې حل کړو او هله به کېږي موږ ابوز ورسره میټینګ کړی موږ چې خلک به ته په قسطونه هغه چې په قسطونو هم دې جمع کړي څه دې راکړي چې دا مسله حل شي نو بهرحال دوی له چې کوم شیډول راځي یاره پېښور نه راځي لوکل دلته دوی نه تیاروي نو کوم پیډر باندې چې لاسز کم دي نو هلته لوډ شیډینګ هم کم دی هلته 8 غنټې دی 6 غنټې دی او چې په کوم باندې سیوا وي ظاهره خبره هلته بیا سیوا دی موږ خو کوشش کوو چې چېرته خان لا سره هم خبرې وکړو خو د ګیس دا مسله ده د خان لا ته لږ نوټس کې راولي که پکې کار وشي ځکه چې مونډه پورې را رسېدلی که لږ نور هم خور شي انشاءالله و هغه چې د هغې مخکې چې کومه نقشه تیاره شوې وه او هغه مطابق به نوی دغه به ول نه کوي فیزیبیلیټي دغه او البته هغه کې چې کوم ځایونه شامل وو نو هغه پورې به انشاءالله ایکسټینډ کوي او خامخا به رسي د خیره ډېره مننه ګرانو خلکو کتونکو اورېدونکو دا د ډیډک چیرمین د کوزدیر MP عبیدالرحمن صاحب چې زموږ سره خبرې اترې وکړلې دا یو دعوه یې وکړله چې 15 کاله پس زما احتساب کوئ او که پرس کارونه مې د نورو خلکو نه لږ کړي نو بیا به الیکشن ته نه ودرېږم